څه به وایي چې مونږه دوباره دنیا ته ولېږه، مونږ به ډېر ښه خلک شو، صدقې به ورکو، زکاتونه به ورکو، حجونو له به ځو، په تبلیغ کې به ځو، خپل بچي به مدرسې ته لیږو، او بالکل داسې شیخان بنانه جوړ شي چې غږ یې مه کوه. الله تعالی به ورته ارشاد فرمایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر اولم نقرکم فی الدنیا ولم نعمرکم. تاسو ته ما وخت نو درکړی په دنیا کې، هلته مې ځای نو درکړی، عمر مې نو درکړی، دومره عمر مې درکړی او که چېرې تاسو نصیحت حاصلوو نو تاسو ښه نصیحت حاصلولی شو، خو لیکن نصیحت هم حاصل نه کړ. یو دویم دا چې یو یرونکی هم زما د طرف نه درغلی و، بار بار به هغه تاسو ته وی چې الله تعالی د ذات نه ویریږئ، د هغه د عذاب نه ویریږئ. نبی درغلی و، صحابي درغلی و، تابعي او تبع تابعي درغلی و، عالم درغلی و، خو لیکن تا په هغه خبره باندې عمل ونه که. اوس سمله دلته اولم نعمرکم آیا موږ عمر نو درکړی تاسو ته ما یتذکر فیه دومره اندازې سره چې نصیحت مو حاصل کړی و په هغې کې من تذکر چا چې نصیحت حاصلول غوښتل وجاءکم النذیر او راغلی و تاسو ته النذیر یو یرونکی فذوقوا پس اوسکئ عذاب فما للظالمین من نصیر پنشته دی د پاره د ظالمانو من نصیر څوک مددگار. نذیر درغلی و رسول، خو تاسو د هغې خبره نه ومنو دی. ان الله بیشک الله تعالی عالم غیب السماوات والارض عالم دی په غیبو د اسمانونو او د ځمکې. انه علیم بذات الصدور بیشک دغه الله تعالی عالم دی په رازونو د سینو باندې. تاسو لا وینا کړي نه او بیا چې کوم دی نو الله تعالی ته د هغې پته لګېدلي، دا الله تعالی دغه شان ذات دی. الله تعالی به ورته ارشاد وفرمایي چې تاسو ته ما عمر درکړی و، هغه عمر مختلف قسمه و، چاله مې 50 کاله ورکړي و، چاله 80، چاله 70، چاله 100 او چاله چې کوم دی د 100 نه هم زیات. خو که چېرې تا په دې کې نصیحت نه حاصلاو، تا ته یو پیغمبر هم درغلی و، تا ته یو عالم واعظ او نصیحت هم کړی و، بیا هم تا خبره نه منو ده، نو اوس که بیا چېرې ته لاړ شي نو څه چل به وشي؟ ایمان خو د غیب ایمان دی. اوس که تا عذاب ولیده، اور او غرغنډې دې ولیدلې، اجدهاګانې او لړمان دې ولیده، نو اوس دا خبرې کې اوس خو زه کافر ولیږم نو هغه هم عبادت کوي زما. ایمان خو د غیب مقبول دی. حدیث مبارک کی راضی حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې الله تعالی د هغه کس لپاره هیڅ عذر نه دی پرېښودی، کم کس لپاره چې الله جل جلاله دومره مهلت ورکو چې د هغه 80 کاله برابر شو، چې 80 کاله برابر شو، نو د هغه انسان لپاره الله تعالی هیڅ عذر په دنیا کې نه دی پرېښودی چې هغه لاړ شي هلته کې او بیا څه عذر پیش کړي چې دا چلو نه. 80 کاله تعالی ما درکړي وو، که چېرې د ځوانۍ نه بعد دی یو کال عبادت ونه کړو په دې بل کال یې وکړه، که بل دې ونه کړه په دې بل کال یې وکړه، تر 80 پورې تاسې چل کوه هلته کې. بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به یو आवाज کوونکی आवाज وکړي چې 80 کال والا کوم ځای کې دي چې چاته ما 80 کال عمر ورکړی دی، هغه خلک په کوم ځای کې دي؟ هغه خلک به یو طرف ته شي. بیا به ورته دا ارشاد وفرمایلی شي چې دا هغه عمر و چې اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر، چې 80 کاله دومره عمر و که چېرې تا په دې کې نصیحت حاصلولی نو تا به ډېر زر نصیحت حاصل کړی وی. نو اوس که چېرې مؤمنانی نو هغې ته به وایي چې ځئ جنت ته، او که چېرې په دنیا کې داسې ورانۍ نه
داسې چې کوم دی نو ظلم او فساد نه چې هغه بوډا کړی نه دی، نو الله تعالی به ته وایي چې په دې ګس طرف باندې ورځه، جهنم ته ورځه. عام طور باندې دغه شانتي کېږي چې بعضې زمونږ مشران ضعیفان چې شي، بوډاګان شي، نو د هغې کار دا شي چې مسجد ته توجه وکړي، سهار ځي جومات ته، ماسپښین راځي، ماسپښین لاړ شي، مازدیګر لمونځ وکړي او بیا ماسخوتن راځي کور ته. زمونږ بعضې مشران داسي، یعنی په جومات باندې نظر شي، توجه عبادت طرف ته شي، خپل قرآن ته او نیک اعمالو طرف ته توجه شي. او بعضې بوډاګان داسي چې د کوڅې په سر کې کټ واچي، د کوڅې په سر کې د کلي په سر کې کټ واچي او دوه جنګي بس د هغه کار دی چې پلان کې دی یاره، او دا پلان کې چې کوم دی نو د دې په منځ کې خو څه خبره اتره روانه ده، او راشه مړه شیطاني پکې وکړه چې دواړه په یو بل باندې ورشي چې پته یې ولګي. نو د بعضې بوډا دا کاري، دغه بوډا که چېرې نصیحت نه قبلوي، دغه ضعیف که چېرې نصیحت نه قبلوي د 80 کالو دپاره، نو دا ډېر د افسوس مقام دی. الله تعالی دې زموږ مشران د قرآن مجید سره، د تلاوت قرآن سره چې کوم دی نو وابسته کړي. زموږ باباجي نور الله مرقده، هغه به په روژه کې 31 ختمونه 30 ختمونه چې کوم دی مونږ به اکثر تپوس وکړو په اختر کې، نو مونږ وی څومره ختمونه مو وکړه جي، نو 31-30 دومره ختمونه به یې کول. او دا صرف داسې نه چې قرآن ته به بس ناست، نور خپل اذکار او معمولات چې کومونو هغه به هم جاري ساتل. ان الله بشک الله تعالی عالم غیب السماوات والارض، عالم دے په غیب د اسمانونو او د ځمکې. انه بشک دغه الله تعالی علیم عالم دے بذات الصدور، فرازونو د سینو باندې. هو الذي دغه الله تعالی هغه ذات جعلکم خلائف فی الارض، دغه الله تعالی هغه ذات چې تاسو د نورو اقوامو خلفا جوړ کړئ، د هغې نه شاته را روان وئ، الله تعالی د هغې قائم مقام په ځمکه کې وګرځولی. هو الذي دغه الله تعالی هغه ذات جعلکم چې جوړې کړئ تاسو خلائفه قائم مقام فی الارض په ځمکه کې. فمن کفر، پس څوک چې کفر وکړي، فعلیه وبال کفره، نو په هغه باندې دی ګناه د کفر د هغه. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، او نه زیاتی کافرانو ته کفرهم کفر د هغې په رب د دې باندې الا مقتا مگر غضب د الله تعالی. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، او نه زیاتی د کافرانو د پاره کفر د هغې الا خسارا مگر نقصان. اوس کافر نه مراد ناشکره هم دی. ناشکره څه ته ویلی شي؟ چې د نبی یو طریقه ده د هغې خیال نه ساتي، دا ناشکره شو که نه؟ د نبی په طریقه دا لوی نعمت دی، د نبی طریقه، نو د هغې چې کله ناشکري کوي نو دی هم ناشکره شو، په دې باندې الله تعالی غصه کېږي، او دی نه زیاتوي د ځان دپاره مګر نقصان او خساره.